बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ګرانو کتونکو اوریدونکو خصوصي پروګرام پیغام رمضان کې تاسو ټولو ته ډیر په مینه السلام علیکم. ګرانو کتونکو تاسو ته پته ده چې رمضان د صبر او د برداشت میاشت ده، یو بل سره د محبت او د شفقت میاشت ده. خو بدقسمتۍ نه موږ د رمضان په فلسفې باندې د دې په مقصد باندې خبر نه یو او د دې وجې نه ورځ تر ورځه په کورونو کې مختلف قسم شکایت راځي. د ماشومانو طرف نه دا شکایت راځي چې والدین په هغوی باندې بېجا تشدد کوي، وخي ټکوي او والدین ورته دا یو ځر کوي چې زموږ روژه د شور مه کوئ، روانې مه کوئ، خبرې اترې مه کوئ. نو د دې وجې نه دغه روژه چې کومه مبارکه میاشت وه، کوم چې د هر مخلوق دپاره رحمت و، هغه د ماشومانو دپاره ورځ تر ورځه زحمت جوړېږي. بله واقعه دغه شانتې په تېرو ورځو کې په مختلفو ځایونو کې راغله چې بعضې خلک چې هغه سګرټ یا نشه یا بل کارونه کوي او د هغې د وجې نه روژه په هغوی باندې سخته وي، نو هغې کې کله مازغه شاټ شي او باقاعده په خلکو باندې قاتلانه حمله وکړي. تېرو ورځو کې په چارسده کې یو کس ته روژه واتي د مخکې 2 کسان چې کوم دی وویشتل، 2 بې ګناه خلک خو شهیدان شو، خو د خپل آخرت تباه کړ. دغه شانتې ځای په ځای باندې داسې واقعیات راځي چې خلک په ښځو باندې تشدد کوي. دا خو هغه څیز و چې کله د نشې او د غصې د وجې نه وي. خو یو بل څیز د دې روژې په فلسفه کې شامل و چې هغه نفسانی خواهشات دي، جنسي خواهشات دي چې د هغې ختمول یا کمول دا د روژې بنیادي مقصد دی. دې وجې نه حدیثو کې هم دا راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو کې کوم سړی د نکاح طاقت لري او هغه ځوان شي، نو پکار د هغه د نکاح وکړي، او که چېرې هغه د نکاح طاقت نه وي نو بیا د هغه خپل نفساني خواهشات چې کوم دی په روژې سره کنټرول کړي، یعنې روژه دې ونیسي. یعنې بار بار ویلي چې روژه ونیسئ. څه مطلب؟ د روژې فلسفه دا وه، مقصد دا و چې د نفساني خواهشات هغه کم شي. خو بدقسمتۍ نه په دې روژې غوندې مبارکه میاشته کې زمونږ په معاشره کې درندګي په هغې حد ته ورسېده چې یو فرشته ماشومه جینۍ وه چې هغه واقعي فرشته وه د 11 کالو، او هغې سره یې درندګي وشوه او د جنسي درندګي وشوه. د هغې نه پس هغه نور د چا کوونکي سړی چې کوم دی د انسانیت نم زیات لرې تلې سړی و، د حیوانانو نم زیات بدتره سړی و چې هغه باقاعده هغه قتل کړ او تشدد یې پرې وکړو. او دا واقعا نن تاسو په میډیا او په سوشل میډیا ستاسو په مخ کې ده. او دغه شانتې واقعیات په تسلسل سره بعضې وخت کې ریپورټ کیږي او بعضې وخت کې نه ریپورټ کیږي. نن زموږ د پروګرام مقصد دا دی چې آیا دا څه قسم مسله ده؟ آیا د روژې مقصد زموږ خلکو مخې ته کلیر نه دی، یا موږ داسې کار وکړو چې دا کوم خلک د روژې په بانه باندې قتل کوي، د روژې په بانه باندې تشدد کوي، نو دوی ته ووایي چې خدای دپاره تاسو د روژې دا توهین بند کړئ. د دې نه ښه دا ده چې تاسو روژه نه نیسئ. موږ سره دې وخت کې په سټوډیو کې جید علما کرام، مفتیان کرام او سکالران موجود دي. د دوی سره په دې باندې خبرې کوو چې د روژې کوم اصل مقصد او صبر او برداشت او هماهنګي هغه څیز ولې نشته نن په معاشره کې، او اسلام په هغې باندې څومره توجه او زور ورکړی ده او زموږ معاشره کې د هغې څومره ضرورت دی. دې وخت کې موږ سره په سټوډیو کې موجود دی جناب مولانا مفتی عبدالرشید صاحب چې هغه د اسلامي نظریاتي کونسل سره تعلق ساتي، د هغې سینیر ریسرچر افیسر دی. ډېره مننه عبدالرشید صاحب، تاسو تشریف راوړو. دویم میلمه موږ سره محمد جان اخندزاده صاحب دی چې هغه مصنف، محقق او تجزیه کار دی. ډېره مننه محمد جان صاحب، تاسو تشریف راوړو. محمد جان صاحب ستاسو نه به شروع کوو. تېر ورځو کې چارسده کې ستاسو په علاقه کې دا واقعه راغله چې یو کس چې کوم دی نو 2 کسان د روژه ماتي په وخت کې وویشتل او په معمولي غوندې خبره باندې ترخ کلامۍ باندې. دغه شانتې د ملک په نورو ځایونو کې هم دغه شانتې واقعیات راځي. تاسو راته ووایئ چې یاره روژه خو چې کوم دی نو د خپل نفس نه د کنټرول کولو وجه وشي، په هغې کې انسان کې صبر راشي او هغه څیزونه چې یعنې ته پریکټس پکې 13 ورځې مکمل یو ورکشاپ دی چې هغې کې خپل نفس چې کوم دی نو هغه قابو کې کنټرول کې، بیا داسې قسم واقعیت ولې راځي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه اسرار مدني صاحب چې تاسو د پروګرام ته مونږ ته دعوت راکړو او داسې بلاشي واقعیات په دې رمضان کې مستقل طور سره مخې ته راځي چې هغه ډېر زیات افسوسناک دي او هغه د روژې چې کوم بنیادي مقصد دی صبر او استقامت او برداشت او بنیادی مقصد تقوا ده، نو د تقوا دا ټول ذیلي مضمونونه دي چې څومره د روژې لومبۍ فلسفه چې کوم دی بنیادي تقوا ده، او هغه الله تعالی په قرآن کریم کې بیان کړې ده چې کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، چې په تاسو باندې روژې فرض کړې شوي دي لکه څنګه چې ستاسو نه مخکې په نورو مذاهبو په خلکو باندې فرض کړې شوي وي، او د دې مقصد دا دی چې تاسو تقوادار شئ، تاسو پرهیزګاره شئ. اوس د تقوا په مفهوم کې دا دی چې انسان د ټولو رذایلو نه، د ګنده اخلاقو نه د هغې نه ځان بچي او چې څومره محاسن دي، ښه اخلاق دي، نه هغه ټول هغه اختیار کړي.
اوس په رضایلو کې د ټول نه بنیادي شی دی عدم برداشت، عدم صبر، چې یو سړی صبر نه کوي، په محاسنو کې صبر دی، په محاسنو کې برداشت دی. نو زمونږ په وطن کې دا زمونږ بدقسمتي ده چې د روژې میاشت چې خاص د دې تربیت لپاره وه چې سړی دا محاسن، دا صفات دا پروموټ کی، په دې باندې خواري وکړي، دا د هغه د باقی مانده کال یو دغه جوړ شي، حصه جوړه شي، هغه خلکو هغه شی پرېښودو او د هغې په نتیجه کې داسې خطرناک حادثات مخې ته راځي. نو د هغې یو ډېره بنیادي چې کومه وجه ده نو هغه دا ده چې مونږ د په نورو تفصیلاتو باندې خو د روژې زور وروړو، خو چې کوم د روژې روح دی او چې کوم د هغې بنیادي مقصد دی نو مونږ په هغې باندې زور نه وروړو. مطلب دا راشي چې روژه کې مونږ وایو چې بس تراویح ډېرې زیاتې وکړې، جومات کې نفلونه ډېر زیات وکړې، خو غوسه په خپل ځای باندې ده، حمله په خپل ځای باندې ده، جګړې په خپل ځای باندې دي، په دې باندې مونږ خبره نه کوو. ستاسو مطلب دا دی؟ جی بالکل، مونږ چې کوم اخلاقي پهلوګان دي د روژې کوم اخلاقي مقاصد دي یا د عبادت کوم سماجي او اخلاقي د هغې حوالې سره مونږ د مناسب تربیت بندوبست نه کوو، د هغې حوالې سره مونږ د مناسب تعلیم بندوبست نه کوو، مناسب واعظ او نصیحت بندوبست نه کوو او د هغې د ذهن نشین کولو بندوبست نه کوو. د وړوکوالي نه ماشومان روژه بس صرف دغې ته د هغوی په ذهن کې چې کوم خیال د روژې راسخ وي دی چېرې بس د خوراک څښاک نه ځان وساتي او چې کوم دا اخلاق دي نو د دې هغه تربیت هغه د روژې په دوران کې د هغوی ته نه ورکولی کېږي. د هغې د وجې نه دغسې غټ کرایسس چې کوم دی نو مخې ته راشي، قتل عام وشي، دغه وشي. تاسو وګورئ روژه کې د روژې نه مخکې زموږ په وطن کې ذخیره اندوزي شروع شي او د اشیا چې کوم نارمل ریټ سي نو هغه ډېر زیات بره لاړ شي. نو حالانکه مونږ تیر پروګرام کې ذکر کړو چې مختلفو روایتونو کې راځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم به مستقل خیرات به ډېر زیات کو، خو په رمضان المبارک کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم خیرات داسې لکه د موسیله دار بارش غوندې، یعنی داسې باران چې چپو به چپو باندې باران ورېږي. جی په سیرت کې داسې بلاشې واقعات دي، په سیرت کې د صحابه کرام رضوان الله تعالی مجمعین په ژوند کې زموږ د امت د غټو علماو د اکابر اولیاو په ژوند کې زموږ دپاره داسې ډېر شی واقعات دي چې په دې خبره دلالت کوي چې هغوی به د رمضان په دوران کې انتهایی زیات چې کوم د هغوی اعمالو هغې له به هغوی یو ډېر لوی زور ورکړ، سخاوت په د هغوی زیات شو، څومره چې محاسن اخلاق دي په هغې کې به هغوی نور هم بهتري راغله، مخکې به لاړل. نو زموږ په وطن کې همدغسې وي چې روژه دا ده چې هغه ستا حرص کنټرول کړي، په هغې باندې قابو راشي، د خلکو حرص زیات شي، ذخیره اندوزي د حرص نتیجه ده، د مال د زیات مال بل ورځ چېرته په یو علاقه کې چاپه ووالې شوه، ما په خیال وي د روژې راتلو سره نیمبو نه دی، نیمبو تا د پته چې ګرمي د خلک په شربت کوي نو د هغې وجې نه نیمبو به کې استعمالوي، نو نیمبو 1000 روپۍ کیلو ته رسېدلو او تیر ورځو کې پېښور کې یو چاپه ووالې شوه نو باقاعده یو ګدام کې پته نه لګي چې څومره منه دغه پروتو لیمبو پروتو او خلکو ذخیره کړو، د دې وجې نه چې د مارکیټ نه غیب شي او ګران قیمت راشي، نو دا خو هم یو ډېر لوی شرعي جرم دی زما په خیال او اخلاق. د دې وجې نه د پوهانو له علما کرامو له ائمو له هغوی له پکار داري او خاندان کې د مور پلار تربیت ډېر اهم دی چې هغوی په دې موضوع باندې د خپلو ماشومانو خاص طور سره چې کله په هغوی باندې روژه نیسي چې د دې څیزونو خاص طور سره د تربیت اهتمام وکړي، د حرص، د بخل، د حسد، د بغض، د کینې، د عدم برداشت، د عدم صبر، د دې ټولو څیزونو نه هغوی د بچ کولو کوشش وکړي، هغوی له داسې تربیت ورکړي چې هغوی په خپل ژوند کې د دې څیزونو نه حتی الامکان د خپل ځان د ساتلو بیا کوشش کوي. عبدالرشید صاحب څنګه محمد جان صاحب وویل د والدینو طرف نه دا ډېر زیات دغه دی، د ماشومانو باندې ډېر لوی تشدد یو والدین چې کوم دی نو مستقل ماشومان وخیټه کوي، نو آیا د روژه دار دپاره د دې څیزونو څه شریعت کې څه جواز شته خو نه دا دی په دې روژه کې یو غټه ګناه کوي؟ تاسو څه وایئ دې حوالې سره په ماشومانو باندې رحمت شفقت پکار نه دی په روژه کې؟ ګوره بسم الله الرحمن الرحیم قرآن مجید کې راځي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. نو د دې خبرې نه مخکې زه دا ویل غواړم چې تقوا ذکر راغلی ده په قرآن مجید کې. صحیح خبره ده. تقوا مطلب څه ده؟ تقوا مطلب له یو کار څخه ځان بچ کول. صحیح. نو رمضان کې موږ ته څه کول پکار دي؟ کول دا پکار دي چې کم کارونه، یعنی دا کارونه نه کول پکار دي، مثلا له نفساني خواهشات له دې نه ځان بچ کول پکار دی،
خوراک یا اسکاک له دې نه ځان بچ کول پکار دی اور جنسي یعنی مباشرت همبستري څخه ځان بچ کول پکار دی. نو تقوا دې ته وایي اصل کې. صحیح ده. نو دا دې حواله باندې د اصل کې د علماو ته پکار دی چې عوام کې شعور پیدا کړي. خطیبانو ذمہ داری ده چې عوام کې شعور پیدا کړي او هغوی کې احساس پیدا کړي. روزه کې کم کارونه موږ ته کول پکار دي، کم نه ځان بچ کول پکار دي. نو داسې د والدینو هم تربیت والدینو ته هم پکار ده چې د ماشومانو تربیت کوي چې کم کارونه د دې نه مخکې هغوی ته تاکید کول چې دا مه کوه، د هغه نه مخکې د هغوی تربیت وکړي چې د هغه ضرورت نه راځي. صحیح ده. صحیح ده. دا اهمه خبره ده چې دا والدین هم دغه پکار دی او د هغې نه زیات د علما کرامو ذمه داري پکار ده چې په هغې په دې باندې توجه وکړي او خاص کر تربیت وکړي. بلکې ستاسو خبره معذرت کوم کټ کوم، دې حواله اهم خبره دا ده چې عوام زیات د علماو څخه زیات د حکومت ذمه داري ده چې د عوامو کې دغه پیدا کړي، احساس شعور پیدا کړي، دغه اخلاقي او روحاني تربیت وکړي. لکه څنګه چې ګوره انسان ته د خوراک ضرورت وي، جسماني غذا ضرورت وي، داسې د روحاني غذا ضرورت وي. او روحاني غذا چې دا هغه روزه ده. څنګه چې جسماني امراض دي دغه شان د روحاني امراض دي. څنګه جان صاحب وایي چې تکبر دی، غرور دی، لالچ دی، حرص دی، طمع ده، غیبت دی، الزام تراشي ده وغیره. بالکل د روحاني غذا چې دی هغه روزه ده. روزه به تاسو له داسې اعمالو څخه منع کوي. او صبر تاسو څنګه د پروګرام عنوان هم صبر او برداشت دی. نو صبر چې دی هغه یو میوې ته وایي، هغه ترخه میوه ده، ایلوا ورته وایي هغه ته. نو هغه صبر له هغه څخه ماخوذ دی. داسې رمضان چې دی هغه له رمضه څخه جوړ شوی دی، مطلب ډېر زیات ګرمي یا ډېر زیات تنده. نو دې ته رمضان نوم ځکه ورکړی دی چې دا راغلی د ګرمي په میاشت کې روژې فرض شوې ولې. صحیح ده. نو دا ټول څیزونه موږ ته یا دا ګناهونه سیزیم ختموي. ګناهونه سوځي. جی جی. واقعي دا د رمضان یو ډېر غټ فضیلت والا میاشت ده او د دې یو ډېر شاته غټه فلسفه ده. محمد جان صاحب په معاشره کې دا نه ښکاري. د اسلام آباد په سړکونو باندې نور خو لا پرېږدی، د کلو په لارو باندې روزانه زه ګورم چې یو اکسیډنټ شوی وي او اکسیډنټ تقریبا د دې وجې نه چې خلک زر تر زره ځي چې افطاري ته ځان ورسوي، روټۍ وخوري، درستخان ته ځان ورسوي. زه حیران په دې باندې یم چې 12 غنټې 10 غنټې 14 غنټې دې سړي ناره تېره کړه، لوږه تنده د الله تعالی په حکم باندې تېره کړه. نو آخر به د 15 منټو کې په ده باندې څه قیامت دی چې د دې دپاره نورو خلکو زندګي په خطره کې واچوي او خپله زندګي په خطره کې واچوي. نورو خلکو ته هم نقصان ورکړي، خپل هم په نقصان کې پروزي. باقاعده یو ګاډي اکسیډنټ سره وواته 10 ګاډي نور هم خوا دې خوا متاثره شي. نو دې صرف خپله روژه نه خرابوي بلکې ورسره د واتو 10 خاندانونو روژه هم متاثره کړي. نو آیا کومه روژه چې کوم ریفلیکټ کېده زموږ په زندګۍ کې چې یاره تا کې صبر برداشت راشي، نیمه ګنټه دې کنه لیټ شي کنه قیامت خو نه راځي کنه. مونږ ولې دا دومره غو بلکې ودای که زما په خیال ټول پاکستان مشترکه شریک دی. مونږ کې بیخي صبر نشته په دې کې. خیبر پښتونخوا نه ونیسه تر کوټه او بلوچستان پورې چې چېرته موږ وره نو بس خلک په د افطاري په وخت کې ډبل او ټریپل سپیډ لګوي د دې وجې نه چې مونږ چېرته ورسو. نو تاسو څه وایئ چې دا جی مونږ اول کې دا خبره وکړه چې صبر چې کوم دی نو دا د بنیادي صفاتونه دي، یو مسلمان د بنیادي صفاتونه دي. د رمضان په بنیادی مقاصدو کې دي چې هغه محاسن اخلاق پیدا کړي. نو صبر په محاسن اخلاق کې په اوچتو دغه کې شامل دی، د فهرست په سر کې شامل دی. نو صبر ډېر زیات بنیادی شی دی. دا زمونږ په دې وطن کې د رمضان د ټرافیک حوالې سره تاسو خبرو کړه. نو دې کې 2-3 څیزونه راځي. یو خو دا ده چې د ټرافیک رولز ریګولیشنز چې کوم دی نو خلک وایلیټ کوي، اشارې کراس کوي. نو دا به ذات خود زمونږ د دین او د شریعت د اصولو خلاف ته، ځکه چې کم اصول او قوانین داسې دي چې هغې کې د الله تعالی نافرماني نشته او هغه د انسانانو د فایدې لپاره وضع کړي شوي دي. نو د هغې پابندي دا لازم ده، دا فرض ده. د تقوا چې موږ څنګه دوی مفهوم بیان کړ چې تقوا څه شی دی چې په هغې کې سړی یعنې بچ کېدل، د الله تعالی د نافرمانۍ نه بچ کېدل، د غلطو کارونو نه بچ کېدل، د رذایل اخلاق نه بچ کېدل. نو د رمضان په بنیادی مقاصدو کې تقوا ده او د تقوا په بنیادی مفهوم کې دا شامل دي چې د الله تعالی نافرمانۍ نه سړی بچي. اوس د ټرافیک رولز ریګولیشنز د هغې پابندي کول دا ضروري ده. د انسان دې سره نور هم ډېر مقاصد تړلی شوي. د انسانانو چې کوم د جان او د مال حرمت دی نه هغه مقصد هم دې سره تړلی شوي دي. ځکه که د یو سړی اشاره کراس کي
نو عین ممکن ده چې هغه مخکې اکسیډنټ سره مخ شي او د هغه د وجې نه چې کوم دی نو بلا دنیا خلک هغه جوبل شي، د هغوی آزاد چې کوم دی نو هغه شل شي، خراب شي. نو دا یو انتهایی غلطه خبره ده چې په رمضان کې زموږ خلک په د ټریفک اصولو پابندي په د آخر وخت کې نه کوي او ستاسو خبر چې 12-14 غنټې په ځان باندې ناره لوږه تېره کړې وي، خو دغه 15-10 منټه یا نیمه غنټه دغه لاره په ځان نشي تېرولی، یو لوی غز غوبله جوړ کړی وي او ګاډي په داسې طریقې باندې چلی چې د هغې نه اکثر هیومن لاسز انساني نقصان وشي، د جان و مال د خلکو نقصان وشي. نو دا د روژې د مقاصدو مکمل خلاف ورزي ده او زمونږ چې کوم خلک زمونږ د پروګرام اوري یا زمونږ د خبرې اوري، مونږ هغوی ته دا وایو، دا عرض کوو چې هغوی د خامخا د روژې په ټایم باندې اوورال د ټریفک اهتمام کوي. د رمضان تقاضا دا ده چې د ټریفک د اصولو او د ضوابطو د نور زیات په شدت سره احترام وکړي شي چې د هغې د وجې نه څه حادثات مخې ته رانه شي. دا د تقوا په مفهوم کې شامل لکم چې د رمضان بنیادي مقصد دی. ګرانو کتونکو او ګرانو مېلمنو سره څه هم خبرې اترې روانې وي. اول ځم یو دمې ته او دمې نه پس پر اعظم زموږ چې رمضان المبارک کې د عدم برداشت کوم واقعات دي په دې باندې څنګه قابو او د دې نه علاوه تضیع اوقات چې موږ وختونه ضایع کوو په رمضان غوندې مبارکه میاشت کې په دې باندې به خبرې اترې ګرانو کتونکو اوریدونکو څنګه د رمضان المبارک حوالې سره هم خبرې اترې روانې وې چې په رمضان کې چې کومه د برداشت او د صبر میاشت وه نو په هغې کې زموږ خلک چې کوم دی د عدم برداشت شکار شي او مستقل په کورونو کې جګړې او په محلو کې جګړې، په روډونو باندې جګړې، بازارونو کې شور شرابې، دا مستقل زموږ د ژوند حصه جوړه شوې ده او دا ډېره زیاته افسوسناکه ده. څنګه موږ سره علماء کرام موجود دي، هغوی د ووایي چې دا خو د شریعت د روح خلاف ده، د رمضان المبارک د روح خلاف ده. څوک په رمضان کې جګړې کوي، بدې ردې وایي، خبرې زیاتې غلطې خبرې کوي، نو دی د رمضان په مقصد باندې نه دی پوهې، نه د دې په اهمیت باندې پوهې دی، نه د دې په فلسفې باندې پوهې دی او دی یو ډېره لویه ګناه کوي. اگر چې هغه روژه خو خولې ته کورې واچي هغه خو پوره شي، خو هغې نه علاوه چې د هغې کوم برکات دي، کوم مسایل دي، هغه په ده باندې نه مرتب کېږي. محمد جان صاحب، ما څنګه تاسو سره ګزارش کوم چې یو بهانه چې کوم دی نو ډېره زیاته عامه ده د والدینو طرف نه چې یاره پخوا خو بس روژې اسانه وي نو ځکه مونږ اوس خو مونږ له غوسه راځي نو ځکه د وړو له چې کوم دی نو کوتک ونیسي او سم برباد واچي. اول خو ده ووایه چې د ماشومان وهل چې کوم دی او بیا په روژې غوندې مبارکه میاشت کې د دې څه مدني صاحب، د ماشومانو وهل دا یو ډېر سنګین جرم دی او په دې باندې زمونږ فقهای کرامو هم لیکل کړي دي چې د ماشومانو داسې وهل چې هغه په هغوی باندې نشان پیدا کړي دا حرام دي. دا حرام دي. ضرب مبرح ورته وایي که نه، داسې وال چې هغې سره د ماشوم په جسم باندې نشان پیدا شي دا حرام دي. او په آداب و اخلاقو کې د ماشومانو په تربیت په اخلاقو کې په اسلامي لټریچر کې دا خبرې بار بار موجود دي چې یاره ماشوم په داسې ځای وال چې هغې سره د هغه عزت نفس ته د چکو رسي نو دا هم حرام دی. لکه په فرض کې په مخ باندې وال شو نو چې هغې سره د هغه توهین کېږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسوه دا زموږ مخې ته د نبي علیه السلام ماشومانو سره بې انتها زیات پولایټ، نرم او شایسته او تر دې چې حضرت امام حسن او حسین علیهم السلام براله او د نبی علیه السلام به مونځ کوو، په مونځ کې به د نبی علیه السلام په اوږو باندې به وروختل په اوږو باندې به وروختل د مونځ په دوران کې. حالانکه مونځ زه وایم چې په ټولو عبادتونو کې د ټولو نه زیات اهم عبادت مونځ دی. د اسلامي د عباداتو د احکامو په رڼا کې د ټولو نه زیات اهم عبادت مونځ دی او په هغې کې ډسټربنس راغی ماشوم به پیدا کو. صحابه کرامو رضوان الله تعالی اجمعین هغوی به کوشش کول چې یاره دا ماشومان اخوا کې نبی علیه السلام په مونځ کې په لاس سره اشاره وکړه چې نه دا تاسو ما خوا کوئ. نو هغوی په مونځ کې د نبي علیه السلام په اوږو باندې خوارو ناست به و. نبي علیه السلام به د هغوی د وجې نه سجده ډېره زیاته اوږده کړه، کافي زیات تر څو پورې چې بابي نه وکړو شوې نو سجده به یې اوږده کړه. نو دا په سیرت کې بلا شی واقعات دي زموږ مخې ته. اوس خو په دې موضوع باندې بلا شی جدید ریسرچ هم شوی دی چې یاره د والو د وجې نه ماشومانو ته کم قسمه نفسیاتي نقصانات رسي. جسماني خو ظاهره خبره ده چې هغه خو په هغه ټایم باندې یو وختي نقصان شي، خو د دې نه چې کوم ماشومانو ته نفسیاتي نقصان رسي چې هغوی په ټول عمر کې د هغوی د سوچ صلاحیتونه هغه مفلوج شي د ډېر حده پورې. داسې ماشومان د دې وجې نه زموږ په خطه کې یو ساینسدان نه پیدا کېږي، تخلیقي سوچونه ختم شو. مغرب کې چې کوم دی پاره کوڅه کې یو ساینټسټ پیدا کېږي، دلته نه پیدا کېږي ځکه چې موږ ماشوم دومره وکړو چې نفسیات سوچ ولا ختم کړو. نو دا د والدینو خپل
فرستریشن وي د هغوی خپل دغه وي چې د هغې زور د ماشومان نه وباسي چې ځان ته یو اخلاقي مرض دی چې یو سړی د خپلې غصې بدله د یو ماشوم نه اخلي د یو کمزوري نه اخلي نو دا ځان ته یو اخلاقي مرض دی د والدینو طرف نه چې دا عذر دی نو دا انتهایی یو څه ده چې موږ په اردو کې عذر لنګ وایو چې دا یو داسې عذر دی چې د دې هیڅ حیثیت نشته ځکه چې د روژې مونږ ووایو چې بنیادي مقصد دی صبر او برداشت نو چې صبر او برداشت په روژه کې پیدا د نبي علیه السلام ارشاد دی چې من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه وشرابه چې یو سړی په روژه کې غلط کار پرې نه دی او په غلط کار باندې عمل پرېږ نه دی نو خدای ته هېڅ حاجت نشته چې دی خپلې خولې ته کورې واچوي او دی چې کوم دی نو او قول زور دا مفهوم ډېر غټ دی که نه پای کې چې څومره غلط اخلاق دي نو هغه ټول د دې په دغه کې په مفهوم کې شامل دي بدرې کنځلې جګړې نو دا یو بنیادي روایت دی نبي علیه السلام وایي چې الله تعالی ته د هغه د اوږې یا د تږې پاتې کېدو هېڅ ضرورت نشته خدای ته خو د اوږې توګې پاتې کېدو ضرورت نشته خدای خو بنیادي مقصد د روژې هغه تزکیه ده هغه تزکیه ده د نفس تزکیه ده چې د هغه د نفس صفایي راشي هغه تیار شي د الله تعالی احکاماتو منلو ته د هغه د زړه صفایي وشي د هغه اخلاق هغه ښه شي د هغه کردار ښه شي د هغه نه ګنده څیزونه وځي په هغه کې ښه اخلاق چې کوم دی نو هغه راسخ شي مضبوط شي نو دا بنیادي مقاصد دي د هغه د عباداتو ذوق ښه شي د هغه انټرکشن د الله تعالی مخلوق سره په هغه کې رحمت پیدا شي شفقت پیدا شي نو بجای د دې نه کاونټر پروډکټیو شوه زموږ دپاره زموږ د خلکو دپاره روژه ځکه چې تربیت نشته ځکه چې د روژې په مقصد باندې زور نشته ځکه چې د روژې د روح د تعلیم زور نشته بس صرف او صرف مونږ خپلې خولې ته اکورې اچولي وي ځان هم د خوراک سکاک نه منې کړي وي او د دې روژې په موجودګۍ کې هر قسمه غلط او ناروا کار چې هغه مونږ وینو نو په هغې باندې مونږ ورخوشي یو نو ضرورت د دې خبرې دی چې مونږ د تربیت نظام مضبوط کو مونږ خصوصا د والدینو دا یو ډېره غټه مسله ده او زه په دې باندې مستقل طور سره په خپلو ملګرو سره دوستانو سره په دې باندې خبره هم کوم په پښتنو کې بیا خصوصا چې کوم زموږ جاینټ فیملی سیسټم دی نو په دې کې د ماشومانو وهل دا یو ډېر نارمل شی دی او حالان کې دا یو ډېر نقصاندeh امر دی دې وجې نه زموږ پښتانه ډېر زیات شایي وي تاسو ګورئ په هر ځای ته چې پښتنو نه بلکې د پاکستانیانو دا مسله ده بلکې دلچسپ خبره دا ده چې زه امریکې ته تلم نو هلته د پولیس چې کوم دغه مشر و د لاس اینجلس د پولیس نو هغه مسلمان و نو هغه دلچسپ خبره وکړه چې ستاسو د پاکستان خلک یا د هندوستان خلک دوی چوټیانو کې ګرمي تېرولو لپاره امریکې ته راشي یا چې کوم دی نو دلته فیملیز وي دوی دلته راشي نو چې دوی دلته راشي دوی د دې د قوانونو نه خبر نو چې ماشوم رواني وکړي دوی ولې پړق ورکړي نو که هغه پولیس کې رپورټ شو نو موږ جیل ته بوځو موږ د دې د قانون نه مجبور یو نو خلکو د اویرنس دپاره د خلکو د آګاهۍ دپاره موږ دا کار وکړو چې تراو د ټول مسلمانان راځي روژه کې ټول جومات ته راځي نو موږ د تراو نه پس چې کوم دی مسلمانانو سره نشست کېږدو او پولیس راشي موږ ورته وایو ګوره دا د لاس دی ماشوم وهل چې کوم دی نو دا دلته جرم دی په هغه تشدد ورکول جرم دی نو لهذا کو تاسو وکړل نو تاسو به جیل ته ځئ او بیا به تاسو ته مسایل دا وایي نو هغوی د هغه اویرنس په دې حساب سره کوي هسې وایم چې لکه زموږ د اول ټکول صرف دلته نه دی دا بین الاقوامي طور هم ټوله دنیا کې چې کوم دی نو سم اپریشیټ کېږي ډسکس کېږي چې لکه دا څه روان دي جو بالکل نو بهرحال د دې انتهایی زیات خطرناک نقصانات دي د ماشومانو په دغه باندې د مور پلار دپاره هم دا یو یعنی یو ډېر غلط امر دی په روژه کې هغوی په دې طریقه باندې چې کوم یو کار الله تعالی حرام کړی دی یا زموږ په شریعت کې د هغې جواز نشته هغوی په دې روجو کې دننه دا کار کوي نو ظاهره خبره چې دا د ګناه یو کار دی او د تقوا منافي دی نو والدینو له پکار دی چې د ماشومانو د والو نه خاص طور سره د روژې په میاشت کې ځان ساتي مفتی صاحب مفتی عبدالرشید صاحب اصل زما په خیال کې مسله ده که نه نو محمد جان صاحب ووایي چې د هغوی غوسه وي او غوسه خپله غوسه وي وباسي یې د ماشوم نه تاسو څه وایئ چې غوسې باره کې شریعت څه وایي چې مطلب دا د غوسه کنټرول کول چې کوم دی نو دا د ثواب خبره ده شریعت څه تعلیمات اصل خبره دا د ګوره اول خو د والدینو د مور پلارو دا عذر څنګه دی خبرو کې بې بنیاد دی دی وایي موږ برداشتوی نسو نه برداشت نشته موږ کې ګرانې دي روژې نو داسې اوس خو وسایل فیسیلیټیز هم ډېر زیات دي په دې اعتبار چې ورته بیا خو روژې ډېرې اسانه دي نو مخکې دا سهولیات نه ولو دویمه خبره ده صبر وایي ضبط نفس ده نفس کنټرول کول په نفس باندې قابو ساتل غصه نه کول چاته تکلیف نه ورسول
چاته اخلاقی طور پر چاته تکلیف نه ورسول، لکه د ټریفیک خبره وکړه تاسو، حادثات هم زیات کیږي خاص کر په رمضان کې. نو دا ټول د په دې وجه چې موږ اویرنس کمې ده په عوامو کې، او دا اویرنس د والدینو په سطح باندې هم نشته او د ماشومانو په سطح باندې هم نشته. نو بنیادی خبره ده او غصه کنټرول کول خو ډېر غټ عبادت دی، ډېر زیات ثواب لري. او بیا رمضان خو دی د دې لپاره چې موږ خپل خواهشاتو باندې قابو وکړو، خپل چې کوم اوامر دي هغه باندې عمل وکړو د الله تعالی له طرفه، او چې کوم منهیات دي له هغه نه موږ ځان بچ کړو. نو منهیات کې خو دغه هم ده چې غصه نه کول، او غصه خو دا خو ډېر غټ دغه دی، زیات ډېر فضیلت راغلی ده په حدیثو کې په روایت کې غصه کنټرول کول. ګرانو کتونکو، میلمنو سره څه خبرې اترې روانې دي، او زم یو دمې ته او دمې نه پس پر اعظم د دوی نه به سوال کوو چې په روژه کې موږ د خپل وختونه ضایع کوو په سوشل میډیا او په میډیا باندې. دا څومره خطرناکه خبره ده، په دې باندې به خبرې اترې کوو. ګرانو کتونکو اوریدونکو، څنګه ګرانو میلمنو سره خبرې اترې روانې وې د رمضان المبارک په حوالې سره. رمضان المبارک کې چې څنګه موږ نور ګناهونه کوو، نورې غلطۍ کوو، نورې نافرمانۍ کوو، په هغې کې یو غټه نافرماني چې کوم دی نو د وخت زیاده وخت غلط استعمالول دی. افسوسناکه خبره دا ده چې ډېر وخت کې په معاشره کې دا شکایتونه راځي چې یو سړی د رمضان المبارک شپې چې کوم دی نو هغه په فیسبوک باندې تېروي، په ټویټر باندې تېروي، په سوشل میډیا یوټیوب باندې تېروي. دغه شانتې څه خلک چې کوم دی نو مستقل په خوب باندې تېروي، او څه خلک چې کوم دی نو باقي چې کوم ویښت دی نو هغې په جګړو باندې تېروي. نو دا یو ډېره افسوسناکه خبره ده چې رمضان المبارک کې کوم اصل د عباداتو روح و، د دغه روح و، د هغې نه موږ نیو خبر، او موږ چې کوم دی نو په فضول څیزونو باندې خپل ټایم تېروو. هغې کې د سوشل میډیا استعمال چې کوم دی نو یو ډېر زیات اهمیت حامل دی چې موږ په هغې باندې ډېر زیات ټایم بربادو، او د هغې چې کوم دی نو په هغې کې بیا چې کوم دی نو قیل و قال، څنګه رسول الله وسلم فرمایلي چې د رسول الله وسلم د ونهان قیل و قال، د قیل و قال نه یعنې ده ووي او هغه ده ووي او ما ده ووي او ده دغه ووي، د دې خبرو نه چې کوم دی نو منې کړې ده. او په سوشل میډیا او په خبرونو کې ټوله ورځ دغه بحث مباحثې روانې وي چې ده ووي او هغه ده ووي او ما ده ووي او ده ووي، او د دې د وجې نه چې کوم دی نو په معاشره کې یو کنفیوژن دی. نو رمضان المبارک کې آیا وختونه ضایع کول، او بیا په کم څیز باندې وختونه موږ ضایع کوو، او د دې په قرآن او حدیث کې څومره وعید راغلی دی، په هغې کې چې کوم دی نو څومره خبرې اترې راغلي دي چې دا څیزونه حرام دي، دا نه دي په کار. رمضان المبارک کې خو بالکل نه دي په کار. زه خراج تحسین ورکوم بعضې هغې خلکو ته چې رمضان المبارک کې هغوی سره ته یو معمولي غوندې د ګپ شپ خبره هم کوې، خو هغې کې اندیشه د غیبت وي یا د خندا وي یا د تمسخر وي، نو فوراً به تا ته وایي یاره زما روژه ده. دې وجې نه یو حدیث مبارک هم دی چې چېرې تا سره څوک جګړه کوي، مسند احمد حدیث دی، نو ته ورته وایه چې زما روژه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته د ځان په دې خلاص کړه چې زما روژه ده. یعنی مطلب دا یو جمله دومره کافي ده چې د هغې سره یې ته ورته ووایې چې روژه دار سړی کم از کم فضول خبره نه کوي، بحث نه کوي، کنځل نه کوي، دروغ نه وایي او وغیره لایاني خبره نه کوي. محمد جان صاحب، دا یو ډېره عامه مسله ده او ډېر خلک چې کوم دی نو زموږ زاړه مشران بزرګانو عادت دا دی چې په رمضان المبارک کې عبادت کوي. په بعضې شهرونو کې هم دا څیز ډېر کامیاب دی، لکه په اسلام آباد کې مو کتل جوماتونو کې، خو کراچۍ کې چې کوم اهتمام مو کتل په عامو خلکو کې، نو هغه ما پاکستان کې چېرته بل ځای نه دی کتلی. نو داسې خلک بختور هم شته، خو یو ډېر لوی تعداد د نوجوانانو دی هغه وایي مړه هسې راشه وي، نور د کار چوټي ده، نو سوشل میډیا او په دې باندې لګیا وي او غنټو په غنټو باندې لګي. مدني صاحب، دا زمونږ دین کې بنیادي طور سره یو څو کانسیپټس دي چې هغه د دغه څیزونو د سد باب دپاره دي. یو پای کې دی د لهو کانسیپټ، یعنې داسې لهو یا مالایاني، لهو لعب داسې یو کار چې هغه د هغې نه د دین فایده وي او نه د دنیا فایده وي. یعنې داسې یو کار چې په هغې کې فایده نه وي، نه د دین او نه د دنیا. زما ذاتي خیال دی د سوشل میډیا خو چې تاسو خبرې کوئ په دې کې خو نقصان شته، د فایدې په ځای باندې پکې نقصان شته، لکه کم قسمه اکټیویټیز چې رواني نو هغه د نقصان علامت دی. نو داسې کار چې په هغې کې د دین او د دنیا دواړو فایده نه وي، زموږ دین حرام کړی دی. او الله تعالی په قرآن کریم کې 18 سپارې بالکل په آغاز کې وایي چې والذین هم عن اللغو معرضون، چې مؤمنان هغه مؤمنان کامیاب دي څوک چې د دې لهو نه اعراض کوي، یعنې داسې کارونو نه چې په هغې کې نه دین فایده شته
او نه دنیا فایده شته د هغې نه هغوی مخ اړوي هغې کې هغوی نه ورځي ځان پکې نه اخته کوي او قرآن کریم کې ځای په ځای د دې خبرې ذکر راغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی چې د سړي د اسلام حسن دا دی د هغه د اسلام خوبي دا ده د یو مسلمان خوبي دا ده چې هغه هر هغه کار پرېږدي چې په هغې کې څه فایده نشته بې مقصده کار دی بې مقصده کار نه دی چې کوم دی نو چې په کومې کې نه دین فایده شته او نه دنیا فایده شته او زمونږ که تاسو خیال کړي په دې رمضان کې زمونږ په کلو کې خو ما ابزرو کړل زه اوس کلي ته تللی وم نو ما وکتل چې یاره ټوله شپه خلک چې کوم دی نو والیبال کوي د رمضان په میاشت کې چې هغه د عبادت میاشت ده او دروازې ټول خلک وده وي خوب کوي او یا چې کوم دی نو خلک وایي روژه لنډو نو د هغې دپاره فلمونه ګوري یا وی روژه لنډو نو د هغې دپاره ټوله ورځ چې کوم دی نو بس په موبایل کې په سلفونو کې او یا ښځې وایي روژه لنډو نو راځئ د غیبت وکړي څوک پریچر واچي یو څه اپریشن یې ولې نو غیبت په رمضان کې خصوصا ډېر زیات یعنی زموږ محبوب مشغله ده زموږ د زنانو زموږ د زنانو مشغله ده اوس په دې د دې نه سړي چونکې زموږ یو قومي طور سره یو اخلاقي زوال کې مونږ مبتلا یو او د یو اخلاقي زوال نه تېرېږو نو اوس د غیبت د ایشو چې کوم دی دا ښځو پورې خاص پاتې نه شو کیدای شي چې په هغوی کې ریشو زیات وي خو لکه دا سړو کې هم دا مرض ډېر زیات عام شو او ځای په ځای باندې چې کوم دی نو دا دغه شروع وي دا مسایل شروع وي نو د روژې میاشت بنیادي طور سره الله تعالی ته نزدېکت میاشت وه خلق خدا باندې د رحمت او د شفقت میاشت وه د تقوا میاشت وه د پرهیزګارۍ میاشت وه هغه مونږ یا خو په داسې کارونو کې صرف کوو چې د هغې د فایده ني او یا په داسې کارونو کې صرف کوو چې هغه وي نقصان دی صحیح ده یعنی مونږ په روژې په دوران کې انتهایی زیات چې کوم دی نو د انټرنیټ او سوشل میډیا براوزنګ او په دې کې اخته وي نو په هغې کې بعد متنازع پوسټونه راځي په هغې کې چې کوم دی نو جګړې راځي خفګانونه راځي یو بل ته کنځل راځي بدرد راځي وینا راځي ټول هغه کارونه چې د هغې نه مونږ منع کړی شوي وو په عام ورځو کې هم او په روژه کې خصوصا ظاهره خبره ده چې په کم میاشت کې ریوارډ زیات وي نو دا یو عمل ثواب زیات وي نو هلته د یو بد عمل ګناه هم زیاتوي صحیح خبره نو دا دې که دا تاسو د کوم حدیث مبارک وي غالبا ما یو واقعه کته چېرته کتاب کې چې یو محدث راغی او د خپل استاد ته کېناسته او هغه لومبی حدیث ته ووی چې من حسن الاسلام المرء ترکه ما لا یعنی او کما قال علیه الصلاة والسلام نو هغه کوم طالب علم چې راغلو لوی شیخ د خپل وخت وی هغه پاسېده او وی چې بس د دې پسې بل حدیث نه وی ځکه دا یو حدیث نه دی چې اول خو دا په خپله زندګۍ کې راولم که نه او د دې د عمل لپاره مې یو زندګي پکار ده یعنې وی چې دا یو حدیث کې دومره جامعیت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په هغه حدیثو کې کومې د جوامع الکلم وایي د نبي علیه السلام هغه حدیث چې هغه بس یو ون لاینري خو لیکن په هغې کې یو لویه دنیا پټوي نو او دا د اسلام د خوبي ده اسلام سلامتی او وغیرہ د رحمت خبره ده اصل کې حدیث دی من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بل حدیث کې راځي من قام رمضان من ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نو دې کې علما وایي لکه دې کې د من قام الفاظ استعمال شوي یعنی عبادت وکړئ رمضان کې وخت به نه ضایع کوئ د وخت قدر وکړئ نو دغه د مغفرت دغه هم هغه صورت کې ده رمضان روزې په د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احکاماتو مطابق تیرې ځکه چې یو حدیث کې راځي چې په دې روژې په میاشت کې شیطانان وتړلی سي نو هغه بیا وایي چې شیطانان وتړلی سي نو بیا ولې خلک ګناوې کوي غلط کارونه کوي نو هغه وایي دا شیطانان هغه چا باندې اثر نه کوي د هغه چا لپاره د تړلو صورت هغه چا لپاره دی چې هغوی د الله تعالی د اوامر باندې عمل کوي او منهیاتو نه ځان بچ کوي نو دا ټول دغه چا لپاره دی چې د وخت قدر کوي وخت نه به ضایع کوي بل سوشل میډیا او د دې بدقسمتۍ سره رمضان کې د دې زیات استعمال شروع سي نو د دې اگر چې مثبت استعمال هم شته لیکن زموږ په معاشره کې د دې منفي استعمال انتهایی زیات دی او په رمضان کې به ډېر زیات سي رمضان خو د خدای پاک فضل دی مهرباني ده چې په رمضان کې برکت وخت کې برکت وي یعنی کم کار چې تا د رمضان نه مخکې په ډېر زیات وخت لګېدی په کم کار باندې رمضان کې په هغه باندې ډېر کم وخت لګي نو هغه په وجه په وخت کې برکت وي لکه شب قدر میاشت خو خدای پاک ځکه موږ ته راکړه شب قدر شپه چې مخکې امتو چې کوم عمرونه هغه ډېر زیات اوږد و
نو هغوی به اعمال کول، نو هغوی زیات اعمال یې کولی شو، زیات ثواب هغوی ته میلاویدی شي. نو شب قدر شپه خدای موږ ته راکړې ده چې په دې کې موږ اعمال کوو، نو د هغو د امتو د اعمالو ځان برابر کړو، د ثواب برابر کړو، یعنی په کم ټایم کې زیاته منافع. بالکل. نو حاصل کلام دا ده چې موږ ته پکار دا ده چې په دې کې عباداتو باندې توجه ورکړو او معاملات بهتر کو، خپل وخت قیمتي کو. نو په دې صورت کې د رمضان صحیح فواید موږ ته میلاویدی شي. محمد جان صاحب دا څنګه مفتي صاحب د ستا د خبرو نه اول هم دوی یو خبره وکړه چې دا عذر هم او څنګه تاسو مې وویل چې د والدینو د عذر څه بې بنیاده غونته دی، یا زموږ د خلکو عذر چې یاره چې ګرمي ده او مونږ روژې نیسو. اول خو دا تاسو ما ته دا یو محمد جان صاحب شرعي مسله بیان کړئ فقهي، چې اوس لکه بعضې خلک داسې دي چې هغه په رمضان کې دې حد ته غیر انساني حرکات کوي چې خلک ووژني. د دې خلکو د روژې څه حکم دی؟ آیا دوی له خو زما په خیال زه هم کلیان ویل پکار دی چې د پوډریان جو خو د یو کس روژه نه نیسي، پکار دی چې دا اعلان وشي، ځکه نقصان دا دی چې د هغه روژه خو چې کوم دی نو پوره سماج بربادوي، تباهي راولي. اعلان خو ځان ته یو خبره ده، خو چې کوم کسان داسې وي دا خو یو ماهر ډاکټر فیصله کولی شي، یا یو ماهر نفسیات دومره ډاکټران خو هم نشته، د نفسیاتو ډاکټران هم نشته چې هغه د یو مخصوص شخص په حق کې چې د هغه دا مونږ وکتل او دا تاسو وایي دا یو حقیقي مسله زموږ په معاشره کې چې ډېر خلک داسې دي چې هغوی د روژې نیولو جوګه نه دي، خو هغوی روژه نیسي. د هغې الټیمیټ نقصان دی چې روژه ماتي په ټایم کې پښتون یې نیسي بس هغه او دا مثلا بنیادي طور سره پښتنو سره ده، ځکه چې رمضان دوران کې زما چې څومره علم دی د خپل معاشرې د حده پورې، نو موږ وینو چې کم خلک په مختلفو نشو کې مبتلا وي، نسوار غونته کې نشه یا سګرټ غونته کې نشه یا چرس غونته کې نشه، نو هغوی په رمضان کې د روژه ماتي نه مخکې یا په بالکل په منځ کې په بازارونو کې جګړې کوي یا په کورونو کې وال ټکول کوي، ماشومان وخي، ښځې وخي، لوښي ماتوي. نو او دا یو زموږ یو ډېره غټه مسله ده، او دا ما په خپله ډېر زیات خلک ابزرو کړل چې ډېر خلک د پښتو نه روژه نیسي، خو نه مونځ کوي، نه اودس کوي، نه بل څه عمل کوي، هېڅ هم نه کوي. نو هغه خو صرف خولې ته کورې اچولي. زموږ یو ملګری دی هغه وایي زه خو صرف د ښځې د یارې نه نیسم، یو بل ملګری هغه وایي د مور د یارې نه نیسم. د مور ته بیا په ځان دومره جبر څه لګوي؟ دا خو د الله نو ظاهره خبره ده داسې کسانو د هغوی تربیت کول پکار دي، د هغوی علاج کول پکار دي، هغوی چې کوم دی نو پویول پکار دي چې هغوی د دغې مصیبتونو نه چې په کومې کې مبتلا دي، د دغې خرابو څیزونو نه هغوی بچ کړي شي او د هغوی کاونسلینګ وکړي شي، چې هغوی رمضان د یو ساوند مایند سره، د یو ښه دماغو سره هغوی د رمضان د عبادت وکړي شي، او تر څو پورې چې هغوی جوګنین د یو ماهر ډاکټر په دغه کې د مشورې مطابق چې دینداره ډاکټر وي او هغه ورته وایي چې روژې پرېږده. خو دا خلک خو ظاهره خبره چې دا نه ډاکټر په مشوره باندې ډاکټر ورته هم وایي چې دا ملک د پښتو دی، جی دا ملک د پښتو دی، دا کو اسلام څه وایي خیر دی، هغه به نه منو، خو که پښتو څه وایي نه به منو. نو که چاته دا نفسیاتي مسایل وي چې په روژه کې هغوی هایپر کېږي او د هغوی د وجې نه هغوی کافي نقصان وکړي، دا تاسو به خیال کړي وي زموږ په وطن کې نږدې وختو کې چارسده کې دننه یو کلي کې یو کس د یو روژې نه مخکې جګړه وکړه، پای کې 2 کسان، بلکې تاسو د پروګرام په شروع کې ذکر هم وکړو. نو داسې بله شی واقعیات کېږي په رمضان کې، ټریفک حادثات چې کوم دی یو په ډبل شي. نو د دې دپاره یو داسې یو خاص لایحه عمل جوړول پکار دي چې کم داسې خلک دي چې هغوی لکه د هغوی فریکوینټلی د هغوی طرف نه بار بار دا ایشوز راځي، نو چې د هغوی کاونسلینګ وکړي شي، سټیټ دې حوالې سره څه پالیسي جوړه کړي، څه دغه وکړي چې د هغوی کاونسلینګ وکړي شي چې هغوی د معاشرې دپاره، د خپل ملک دپاره، د خپل کورنۍ دپاره، د خپلو بچو دپاره د مزید تکلیف یا د عذاب د اذیت سبب جوړ نشي. جی عبدالرشید صاحب، د اسلامي نظریاتي کونسل خو ستاسو د غون ملک دارالفتاء ده، نو تاسو داسې یو فتوا نشئ جاري کولی چې یاره دا کوم خلک پوډریان دي، چرسیان دي او په روژه کې چې کوم دی نو دوی د نورو خلکو زندگی بربادوي، نو دوی ته مهرباني دا ده چې یاره بس تاسو روژه مه نیسئ او چېرته سایډ ته افطار کوئ، خو خدای ته وګورئ خلک مه وژنئ، دا کوم حالت چې روان دی. دې دپاره تاسو یا داسې ډاکټرانو سره ټیم جوړ کړئ چې اجلاس راوغواړئ چې په دې خبر باندې غور وشي. دا زموږ په معاشره کې زموږ خلک په ټوله ورځ په دې باندې خو بحث کوي. محمد جان صاحب چې زموږ علما کرام په دې کوي چې په غوږ کې کو د اوبه لاړې نو ماتېږي، کو نه ماتېږي، خیر راغی نو ماتېږي نه ماتېږي، کو د طاقت ډریپ ته ولګوو ماتېږي نه ماتېږي، خو دا ټولو نه لوی هغه ټول سماج تباه کوي، هغه خو دا قسم مسلې دي. اصل کې د کونسل
ډېر سفارشات دي په دې موضوع باندې چې عوام ریاست ته پکار ده چې د عوام د ریاست ذمہداري ده چې د عوام تربیت وکړي روحاني اخلاقي دواړه. نو څنګه دا پوډریان وغیره د دغو تاسو ذکر وکړئ، نو د دې لپاره بار ملکو کې خو سنټرز دی باقاعده د هغوی دغه کې تربیت کېږي، هغوی باقاعده هغوی ورکاوټ کېږي، ریهیبلیټیشن سنټرز دي د هغوی لپاره. پاکستان کې شاید داسې شته خو هغه داسې فعال نه دي. هغه دي خو لکه د غټو نشانو لپاره د وړو مړو نشانو لپاره. اوس خو خلکو په نسوارو دماغ خراب دي. او بل په دې حواله دا صرف رمضان پورې نه بلکې ټول کال په کار ده 12 میاشتې حکومت ته په کار چې داسې کسانو ډیټا جمع کړي او بیا هغوی ته د هغوی اختیار نه وي په دې کې بلکې ریاست جبرن هغوی ته د دې کونسلینګ وکړي. محمد جان صاحب د ډېرو مسایلو نه چې کله مونږ ځان پټو او اجتماعي یو ډېر ښه کار دی انفرادي عبادتونه په رمضان المبارک کې چې کوم دی نو یو خالص سټیټس کو جوړه شوې ده چې زه به عمرې ته ځم او اعتکاف په حرمینو کې کوم VVIP اعتکاف. زما په محله کې د یو سړی د لوږې تندې نه مري، د هغه کپړې نشته، د هغه بنیادي ضروریات نشته. کو څه خلک دا کار کوي او ورسره د حرمینو زیارت تمځي او دعاګانو تمځي، نو دا ډېره لویه ده، ډېره نورو نه لا نور دی. خو هسې حرم ته ځي نو داسې د برکت نه خالي نه دی. خو بدقسمتۍ نه حرمینو ته لاړ شي او تصویران وباسه او فوټوان وباسه او په سوشل میډیا باندې شیر کوه او کو کعبې سره ولاړ نو الله ته توجه نشته چې کوم بالکل هغه ټول رحمتونه تا ته متوجه دي او خپل موبایل سیلفیانو ته توجه ده. دا قسم ناسور چې کوم دی په معاشره کې ډېر په شدت سره روان دی. تاسو څه وایئ چې د عباداتو روح دا چې تاسو ډېره همه خبره ډسکس کړه مدني صاحب، او دا په رمضان کې خصوصا دا یو فیشن جوړ شو. عمره یو ډېر عظیم عبادت دی او الله تعالی ته د تقرب ظاهره خبره د خدای کور کې هلته چې سړی څنګه کیفیات محسوسوي د عبادت او الله تعالی سره د نزدېکت، نو هغه یو ډېر لذت آمیز او یو ډېر بهترینه دغه ده ذریعه ده الله تعالی ته نږدې کېدو. خو مسله دا شوه چې زمونږ په وطن کې او دا د ماډرن دور کې بلا مسایل پیدا شو. ډېر څیزونه چې کوم دي نو هغه سټیټس سمبلز جوړ شو چېرې په هغې باندې سړی خپل حیثیت او خپل سټیټس ښیي. د عمرې او د حج چې ډېر مقدس او ډېر اوچت عبادتونه او هغه یعنې د اسلام په ارکانو کې وو، حج د اسلام په ارکانو کې دی، عمره چې کوم دی نو هغې سره ډېره نږدې ده. نو هغه عبادتونه هغه مونږ په دې طریقې باندې سپوایل کړل چې یو خدای له چې څنګه تاسو وایئ چې موږ د ډېرو اهمو بنیادي ضروریاتو بنیادي اعمالو نه سترګې پټې کړو او بار بار هر رمضان کې خلک ځي. بیا چې بلکې زه دا وایم چې د ډېرو عبادتونو نه بهتر دی د خلکو تعاون. حضرت ابن عباس رضی الله عنه باقاعده اعتکاف کړو، یو سړی ولا راغی چې ما سره حضرت عثمان ته سفارش ته لاړ شه، غالبا حضرت عثمان سره تللو سفارش له، نو هغه د جومات نه روان شو چې خپې بار کول چا ورته چې تا باندې خو اعتکاف نیت ته کړی دی نه. ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې یو مسلمان په حاجت روایي کې د هغه مدد او تعاون دپاره تلل دا د څومره اعتکافونو نه زیات افضل عمل دی. دا امام حسن بصري رحمه الله هم داسې یو واقعه ده چې هغه یو کس راغی ورته ویې چې په اعتکاف کې ناست و، نو ورته ویې چې ما سره لاړ شئ فلان کس ته سفارش کولی، نو هغه ورپسې فورا راپاس نو هغه ورته وویل چېرې زه خو ستاسو نه مخکې چې کوم دی نو غالبا امام ابن سیرین رحمه الله هغه پسې تللی وم، خو هغه ما سره رانغی، هغه وایي زه اعتکاف کې ناست وم. نو ظاهره خبره ده خو د خپل وخت امام و، نو ویې چېرې که هغه تا سره پاسېدلی وی نو ډېر ښه کار به یې کړی وي. ده ونه ویل چې هغه غلط کار وکړو، خو که هغه تا سره پاسېدلی وی نو ډېر ښه کار به یې کړی وي. نو ظاهره خبره ده چې د خلق خدا سره شفقت او رحمت د هغوی امداد او تعاون دا یو پریارټي ده، دا یو ترجیح ده، او د په عمرو کې خالص د نام او د نمود دپاره د خپل سټیټس د اپډیټ کولو دپاره د سوشل میډیا د تصویرانو د اپلوډ کولو دپاره که د چا دا مقصد وي بشرطه دی، نو د هغې دپاره د هغې نه ډېره بهتره دا ده چې سړی چې کوم دی دغه مال دا په غریبانانو خلکو باندې صدقه کړي او دغه کړي په غریبانانو باندې وویشي. خپله تاسو وګورئ پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم چې کوم دی یو حج کړی دی او عمرو کې اختلاف دی، خو میکسیمم عمرې د نبي علیه صلات وسلام چې کوم دی نو 3 عمرې دي. نبی علیه صلات وسلام ته د مکې مدني ژوند چې کوم دی نو 10 کاله دی که نه، نو په دې کې نبی علیه صلات وسلام یو حج کړی دی، 3 عمرې کړي دي. داسې بلا شي ائمه دي لکه خپله امام مالک رحمه الله چې کوم دی نو امام مالک بن انس د مدینې منورې خوا کې ورسره مکه مکرمه وه،
خو په ټول عمر کې غالبا یو ځل حج کړی و کنه نو یعنی دا کثرت حج زیات حج کول دا یا زیات عمرې کول دا ظاهره خبره ده چې د دې خپل یو ثواب او نیکي خوشته خو دا د ډېر غټ لیول مطلوب امر نه دی لکه د هغې په مقابله کې چې څنګه د مخلوق خدا تعاون او امداد په هغوی باندې صدقات او خیرات دا چې څومره اهم دی دا چې کومې درجې مفتي صاحب تاسو څه وایئ؟ زما دا خیال ده په رمضان کې خو د عمرې ډېر زیات فضیلت راغلی دی دا په خپل ځای باندې یو ډېر دغه دی ډېر غټ عبادت دی او ډېر د فضیلت خبره ده چې په رمضان کې څوک عمرې لپاره لاړ شي خو دا د ریاست ذمهداري ده اولا او بیا ثانویا د هغه علاقې کې د هغه کسانو ذمهداري ده چې کوم اهل ثروت وي چې هغوی مالي استطاعت ښه وي د هغوی ذمهداري ده چې داسې خلکو مالي امداد کوي بجای د دې چې دوی عمرې ته ځي او هغه یو عمرې ته موږ څنګه وایو چې تلل ډېر ښه عمل دی خو ورسره ته دغه وکړې مدد وکړې تعاون وکړې نو دا ډېره د ثواب خبره ده څنګه د اعتکاف نه موږ د حضرت عباس تعالی چې هغه پوره اعتکاف پرېښودو د دې لپاره چې د یو مسلمان سره تعاون او مدد وکړي ګرانو کتونکو څه اهمې خبرې اترې وشوې روژه د صبر او د برداشت حوالې سره د والدینو له غوسه علما کرام وویل چې دا مکمل ناجایزه ده او کوم خلک چې په غوسې کې په دومره بد حالت کې وي چې هغه قتل عام کوي یا چې کوم دی نو ډېر زیات بد ورځو طرف ته ځي او معاشره نو داسې خلکو له پکار دي چې روژه نه نیسي ځکه چې د ده روژه چې کوم دی نو صرف خولې د کورې اچول دي په ده باندې دلته څه نه میلاویږي بلکې ولدا معاشره کې فساد او بګاړ راځي نو داسې خلکو له پکار دي چې خپله روژه دې نه نیسي نو ډېره خبره ده په خلکو باندې دې رحم وکړي دغه شانتې والدین د خپل ماشومان نه وخي ګاونډیان د خپلو کې یو بل سره جګړې نه کوي په بازارونو کې نه کوي د ټریفک د قوانینو احترام دی کوي د روژه ماتي نه کو تاسو 15 منټو 10 منټو لای شوئ نو هېڅ قیامت نه راځي خو بهرحال تاسو کو رفتار د ګاډي ساتئ د موټر سایکل او د نورو څیزونو ساتئ او په هغې کې چې کوم دی نو د نورو خلکو زندګي محفوظ شي دا د شریعت اولین تقاضا ده د شریعت اولین تقاضا دا نه ده چې ته په وخت باندې ورسې په جز کې ورشو په تیز رفتار لاړ شو فوراً چې کوم دی نو خپلو بچو سره روژه ماته کړه شریعت تقاضا دا ده چې تا نه بل چاته تکلیف ونه رسېږي ستا روژه کې چې کوم دی نو امن راشي خلکو په زندګۍ کې سکون راشي دې سره چې کوم دی نو زموږ نن پروګرام سرته رسي اسرار مدني ته اجازت ورکړئ د الله په امان